چا میند چې الله رب العالمین قبول کړي د چا میند چې حیانا کې حیاداری الله رب العالمین ول دا شان بچي ورکي خواجہ باقی بالله رحمه الله تعالی اخیری واقع بیانوم لہذا تنگیږي بنا اخیری وخت ان شاء الله اوس په دعا کیږي الله رب العالمین بده کې دعا قبلي زګه اكو چا غسو وخت راغلي دي ډیر ناس موکړه الله دې قبول او منظور کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي عند ختم القرآن دعوه مستجابه الله د ختم قرآن په ټیم کې دعاګانې قبلي ان شاء الله د دعا وخت اخیری واقع بیانوم فرمایي خواجہ باقی بالله رحمه الله تعالی دا ډیر لوی شخصیت تیر شوی دی دا ډیر لوی عالم یو پیر په برصغیر پاک وهند کې د الله رب العالمین د قرآن درس کو دعوت ورکړو او یو لا کافران مسلمانان کړو څومره کافران مسلمانان کړو یو لا کافران مسلمانان کړو ډیر په خوشاله باندې راضي لہذا د الله رب العالمین ذکر کوي کور تراغه ډیر خوشاله دي مور ته د بوس کی بچیا نن د مخ ډیر زیات روخانه دي د مخ ته ډیر زیات خپل ښکاری بچیا څه چل شوی دي دی ورته مور ته خبر نه ما په بر صغیر پاک وهین کې دروازه وډبوله ما دعوت ورکو په تبلیغ باندې وتم د خلکو ذهنونه می بدل کړو د خلکو زړونه هغه می په قرآن باندې منور کړو دعوت می ورکو یو دروازې ته بتلم بلې دروازې ته بتلم اے زما مورجانې ما په خپل دعوت باندې یو لا کافران مسلمانان کړو ولی مور خوشاله بنیم مور ته بچی نه نه دا ستا کردار نه دی دا ستا گفتار نه دی دا ستا حیثیت نه دی ورته وی مور منډه ما والدا دعوت ما ورکړی دی دروازې ما ټکولې دي او ته وای چې دا ستا کردار نه دی دا ستا گفتار نه دی ورته وی نه بچیا دا زما کردار دی وی هغه څنګه وی زما بچی چې هر کله زه پتا باندې بیمار شم ته زما په خېټه باندې رااله ما د قرآن تلاوت کړی دی ما بد نظری نه کړي ما غیبت نه کړي ما د سرګو ګناه نه کړي ما د غوګونو ګناه نه کړي چې هر کله الله ته دنیا ته راوستي ته الله رب العالمین پیدا کړي دنیا ته رااله نو یا ساته چې هغه پوری ما تعالی پي نه دي درکړي تر سوچ به ما 2 رکعات نفل نه وکړي او ما به غسل نه وکړي تر هغه ما ته پي نه دي درکړي اے بچیا دا زما د پایو دا زما د پاکو پيو برکت ته دا ما تعالی پي درکړي دي په داسې حال باندې چې الله ته ما ته راکړې ما به غسل کو ما به چې دی اودس کو 2 رکعات نفل مې کول بیا مې ته خواته رضی کړې او طالب ما خپل پی درکړو دا د زنانو کردار دی زه لہذا د زنانو ته وایم امت ته مفسرین ورکړي امت ته علما ورکړي امت ته محدثین ورکړي امت ته لوی کردار والا خلق ورکړي